اعتکاف څه ته ویل کیږي؟ لفظ اعتکاف معنا معاجم ذکر کړی دا چې د اعتکاف د لفظ معنا دا خپل ځان په یو ځای کې حصارول یا خپل ځان په یو ځای کې بندول. لفظی معنا د لفظ اعتکاف دا دا. مونږ او تاسو په اخیرنۍ عشره کې خپل ځان بندو په مسجد کې لسو ورځو د پاره یا خپل ځان حصارو په مسجد کې الہ العالمین د رضا د پاره لس ورځې یا 9 ورځې. نو اعتکاف لفظی معنی هم دادا چې په یو ځای کې خپل ځان حصارول یا په یو ځای کې خپل ځان بندول، دا یغه لفظی معنی ده. په شریعت کې او په دین اسلام کې د اعتکاف څه معنی ده؟ شرعی توګه باندې اعتکاف څه ته ویل کېږي؟ دا خو ما غ لفظي معنی ارته وکړه. نو په شرعی توګه باندې اعتکاف معنا دا په نیت د عبادت باندې په اخیرنۍ لسو ورځو کې خپل ځان په مسجد کې الہ العالمین د رضا د پاره کینول، دي ته اعتکاف ویل کېږي. په نیت د عبادت په اخیرنۍ لسو ورځو کې په مسجد کې په جمعات کې د الله جل جلاله د خوشنودۍ او د الله جل جلاله د رضامندۍ لپاره خپل ځان حصارول او کینول او خپل ځان په جمعات کې بندول، دیتا په شرعی توګه باندې اعتکاف ویل کېږي.